سلامونه نیکې ښې احترامات حاجي صاحب. کور مې حالات تا خپله ولیدل لکه 2 هفتې مخکې ته راغلی دلته کوم حالات و څه مډل حالات یې جوړ کړي دي هغه نه بچی ماشوم غټ ټول متاثر شوی دی. او تا کوم اخیري وخت کې کوم خدشات ظاهر کړي او ما سره د یوه انټرویو کې ویلي او څه یعنی علاقې ته ارادې ښې نه دي او لکه کوشش دا دی څه اپریشن ته تاسې تیروي. حاجي صاحب دلته کوم درباري مشران دي یا کوم سرکاري مشران دي څه هغوی سرکار اجازات نه بغیر یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی هغوی دغه ریاست ته خولې کې اپریشن نه ما ورکوي څه دلته د پکار د اپریشن وشي دا هغه وشي. نو حاجي صاحب دا ورته وایه څه علاقې کې اپریشن اهم دی نه دی اهم او دې سره علاقه څومره بربادیږي یا هغه سرکاري مشران چې هغه دغه شی ډیمانډ کوي هغوی حوالې سره لږ راته یو ځواب ورکړئ. السلام علیکم. عدنان ښې طبیعت صحت تاسو پوښتنه یې وکړه مشرانو په حواله سره خبره وکړه که نه یاره چې سرکاري مشرانو هغه ما تاسو په ځای کې هم خبره کړې وه امبامباره کې که نه هلته چې سرکاري ژبه څوک یې نو او موږ له ما راسي نو سرکاري ژبې والا چې کوم دي که نه ډېر په معذرت باندې دا په هره علاقه کې شته موږ په علاقه کې هم شته باجوړ نه واخله د وزیرستان پرې تاسو په علاقه کې هم شته او همیشه چې کله هم داسې د حکومت په یوه علاقه کې شی کوي که نه نو دغه خلک وي درباریان دا استعمالوي خپلو مفادو لپاره و دغې له پیدا کړي یا ډېر لږ خلک وي په علاقه کې که نه او اکثر پاکې مشران او ملکان وي اوس مخکې لکه دلالي او مکبیري ډېر په معذرت باندې ډېر لاندې خلکو کوله اوس دا ملک او مشر شروع کړی او دا شی نو دا په علاقه کې ډېر لکه تا په کورمه کې ویم ټول په شمار 200 کسان وي دا شانته ما په خیبر کې ویم 200 وي نو دا خو به سر وخت چې دوی ته سوي یا شانته کوي خاص رخاوه نه سره نه دا اوس اپریشنونو کې باقاعده لکه کې شي تاسو طرف لم ما دومره هغه یقین دی په خبره باندې چې د ساتونه ویم ته اخیستي وي سر ویم سره خوځولی وي دا شانتې حالات موږ بر په تیرا کې هم خراب دي موږ تاسو سایډ له چې کوم سایډ دی موږ خیبر سره لګېدلی تیرا دا سایډ کې هم دغه شانتې حالات خراب دي مونږ دا درباریان دي په اډوانس کې ته د ساتونه مخستو بیا بلای سار کې هم کې نه ولي والته یم وخت یو کنه او باقاعده دا خبره مې تکړه چې موږ اپریشن نه کوو او تاسو بالکل موږ سره پدا کې ودرېږو نو دا بس شته په علاقه کې اول د الله دوله هدایت کې هدایت نه بیا الله دو ورکی تبایو خو مندغو خلکو وکړه موږ ځکه چې علاقې پاره پسترګو کې سترګې ورکوي په شو خبره وکوي کا جرنیل لوي او کرنیل لوي او کا وزیر اعلی لوي او کا بل چلوي وزیر اعظم لوي خپل علاقې نو دا خو دو کولای نشي او داسې خلک مونږ په شانتي خلک سایډ لکوي کنه نو ډېر په معذرت باندې دا خو بس شته پارځه کې درباریان و دا خلک بل تاسو خبره وکړه اپریشنونه نو دا خو ګوره نه نیلو نه علاوه ته پاس د باجوړ نه واخله وزیرستان پرې څومره اپریشن نو شول اوس ما په خیبر کې خبر 1 خیبر 2 درغلم بیا درغلم ګورم به سره خواخوي د شمپو شوي صراط مستقیم مړه بس نامې کوي ته وخت هم درجنونه خو نامې نو د اپریشنونه وکړل وای شو موږ تیرا علاقې نه خل ډي پی شول چې کم دی وسا خلیل په ځای شو نه ما اوسم تقریبا 30% خل اته سره چې کومه ټچ علاقه او خروالې کورمې سره لګېدلی او د علاقې دا هیدر کانډو د علاقې نو دا چې کم دی اوس مې دغه علاقې ډېر ډي پی چې کم دی دلته په ځای شو نی نو اپریشنونه خو سره حل دی نه ګوره مسالو حل چې کوم دی واحد حل الحمدلله مونږ جرګه او جرګه داسې شای دی کنه چې په باندې ډېر غټه مسلې حل کیږي پوه شو الله تعالی په حل کوي اوس چې حکومت نوی مخلص پوه شو په دا کې او حکومت یو شی غواړي او جرګه لایم نه پرېږي لکه اوس مونږ جرګه مخالفت کوو ولا 100% او دا نو وخت کې ان شاء الله تعالی مونږ جرګه کامیاب دایم دو کوم طریقې کار چې شروع کړه او دا کومه خبره کوي دا خو به اصول خبره کوي وسنه تا ولا هغه شی وکړه چې کم په کار دی ته تیګه کې پوښوي لیاره کولاو کا مورچه خالی کا یغ نه پس دا نور خبره کوا او ټوپک خو یو ټوپک یا همغه حفاظت لپاره ځان لا موږ سره وی هر چا سره وی ځان د حفاظت لپاره موږ سره جازونه او ټینکونه ني
چې حکومت وی چې وسلې نه کوم راټوله. او بل غټه خبره دا وګنه چې دا خو یې سره حل نه دی، دا خو حکومت دا غواړي تاسو له په اډوانس کې ما ویلو تاسو مونږ په لیاره کې پښتنه وکړه مو چې بالکل دا دغه له جوړوي چې اپریشن له جوړوي او من دا سو تاسو هم قتل د جوړوي هم اپریشن له او واحد حل یې چې کوم دی د جرګه او ان شاء الله تعالی چې مخلص کسانی په د علاقہ کې بالکل د جرګه کیږي مو کامیابی وي مو دا ټول خبرې ویم پکې وشي د مورچې ویم خالی شي د لیاره ویم کولی شي د تنازع چې کوم ازمو کې دا ویم حل شي کني مونږ لزه ته یقیني ویم مونږ د پری دغه جرګه ان شاء الله تعالی سور جرګه زیر عالم د ټول پښتون هر زیلینا یو مشر دوه مشران او زه مال ولا سر زید وی افت ټیم راکی بنده کورمه کې ان شاء الله تعالی د ټول مسالې زیت الف فضل او کرم باندې حل کوم. نو اپریشن خو حل دینه اخو تباہی او بربادی او پوښوي خلک ډی بی کیږي خلکو کورونه ویرانېږي اوس ما بخپله کم از کم د 20000 نه واخله 25000 پرې مونږ کورونه ویران شوي اوس هم چې کوم د شلو کلیو چې کوم د خلک چې کوم تلی هم په درنو په هغه باندې تلی په احتجاجونو باندې ولته په خیمو کې پراتی په جمی کې نو دا خو سره حل دی نه خو کې عین شي پوښوي دا بیا هم حال یې واحد چې کوم دی دا جرګه په جرګه د ټولې مسالې حل کیږي او مخلص کسان دوست رشتانه ول د پکوړ کې نو پکوړ کې خو جرګه نه کیږي او نه په پیښور کې سی ام هاوس کې جرګه کیږي دا خو کور ملت سي دوړو فریقونو سره ولته غنېږي علاقہ کې ګرځي جایزه وی اخلي پښتنې وی کوي بیانونه وی کوي خو اول چې کوم دی امن دی تیګاو چې تیګاو شي امن راشي ان شاء الله تعالی بیا به د نورې خبرې چې کوم د لیارې کولاوي دل دي او مورچې خالي کې دل دي او بیا به چې کوم د نورې خبرې د ازمو کو تنازع نو واحد حل چې کوم دی د جرګه او ان شاء الله تعالی ز په لباندې د یقین ساتم 100% چې مونږ جرګه خو بعضو مخالفت کوي د پښتون چې کومه جرګه د مونږ اصلي روکني کمیټي کومه چې پښتون ټولو زیلو مونږ 100% دعا کوي چې یاره دا کامیاب نشي اوس هم کوشش وکړو چې جرګه کامیاب نشي مونږ یې نیمو کوشش وکړو نو بس حل یې واحد چې کوم دی د جرګه په جرګه باندې ټولې خبرې حل کیږي او دا په اپریشنونو دومره غشي چې دومره خبره خراب شي کنه چې دا کوم او دا خاصم داسې او چې ډیره زیاته خراب شي حالات دومره خراب شي چې نو بس په اخر کې صرف دا ویم چې واحد حل چې کوم د جرګه او کار د حکومت له چې مخلص شي پکې او یو داسې جرګه مونږ نه بل جرګه وي پکې قبایلو جرګه وي پښتون جرګه وي نور داسې پوي خلک شته دا منځ راوړي خبره او کې مذاکرات او کې کېنی د مسله په مذاکرات او په جرګه او خبرو باندې حل کی